الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريزتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وقال الشاعر ليس العيد لمن لبس الجديدا إنما العيد لمن خاف بالوعيد ليس العيد لمن تبختر بالعود
إنما العيد لمن تاب ولا تعود. ليس العيد لمن تزين بزينة الدنيا، إنما العيد لمن تزود بزاد التقوى. ليس العيد لمن ركب المطايا، إنما العيد لمن ترك الخطايا. ليس العيد لمن بسط البساط، إنما العيد لمن جاوز الصراط. زمان الإسلام مشران الله رب العالمين ومسلمانان باندې د خوشحالۍ ورځ هغه راوستې ده چې هغې ته ویل کېږي د وړوکي اختر ورځ. او د اختر په ورځ باندې خوشحالي کول کوم چې د شریعت په حدودو کې دننه خوشحالي ده، دا پکار ده چې مسلمانو کې د مسلمان په چهره باندې او د مسلمان زړه هغه به د خوشحالۍ نه مطمئن. دیو جنا مسلمان به همیشه د پاره هغه خوشاله، او بیا خاص کر د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، نو د اختر په ورځ به هغه مسلمان هغه خوشاله، د مخ نه به د خوشحالۍ اثر هغه ښکاره کېږي او زړه به په خپل عبادت باندې هغه مطمئن. خوشاله به ولي ځکه عبادت یې کړی دی، روژه یې نیولې ده، تهجد به یې کړي، نوافل به یې کړي، او صلات تسبیح منځونه به یې کړي. نو د هغې په عوض کې الله رب العالمین خوشحالي راوسته، مسلمان خوشحاله شي، نو مسلمان هغه به خوشحالېږي. او خوشحالي یوازې د مخ خوشحالي نه ده، خوشحالي اصل کې د زړه خوشحالي ده چې د ده زړه هغه به مطمئني. او خوشحالي به ولې نه وي؟ دا هغه سړي دپاره چې د هغه دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلانات کړي دي. حدیث مبارک کی راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صام رمضان چاچی در رمضان المبارک روجی ونیوی ایمانا و احتسابا بحالت د ایمان کی او د ثواب په امید سره غفر له ما تقدم من ذنبه الله رب العالمین بدت مخکنی ټول گناهونه هغه معاف کی. خوشحالي به نه چې د رمضان مبارک روزي دی ونی په دې باندې خدای ستا د ایمان په حالت کې دی ونی، د ثواب په نیت دی ونی، امید دی دا چې ما ته د ثواب میلاو شي. نو ستا مخکنی ټول گناهونه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه به معاف شي. مسلمان به خوشاله نه خامخا به خوشاله. دویم اعلان کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک په میاشت کې هغه تراویح وکړي او منځونه وکړل، عبادتونه وکړل، نفلونه وکړل په حالت د ایمان کې او د ثواب په امید باندې، نو الله به مخکني ټول ګناهونه معاف کړي. مسلمان به خوشاله نه
دا د خوشحالۍ مقام دی کنه. اے عزتمندو دریم اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روجی دیونی رمضان المبارک په میاشتو کې د تراویح وکړلې، نوافل دی وکړل، تهجد دی وکړل، هر څه دی وکړل، ټول هر څه دی وکړل. عزتمند یو خبر کوم خفقیږي بنو دا تاسو کوم سود کوي دا مخ کی کوي، تاسو کوم سود کوي دا مخ کی کوي، دا به ډیره بهتري. ځکه دلته کې د الله کلام شروع بیان شروع خفقیږي مو تاسو سود دی ما سره، لیکن کدا سود مخ کی وشي نو خبري. ځکه مونږ دلته بیان شروع کړی بیا چې څوک راشي نو مونږ خفه شو، هغه زمونږ ټول ترتیب ګډوډ شي. خفه کېږئ مو چې څوک خپل سود کې مخکې نه. دریم اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نوافل دی وکړل، تراویح دی وکړلې، تهجد دی وکړل، هر څه دی رمضان المبارک کې وکړل، او بیا ټولې تراویح دی وکړې. الله دله پکې د لیلة القدر شپه درکړې وه، هغه دې روڼ کړه او په هغې دې عبادت وکړو. په داسې حالت کې چې ایمان دیو او د ثواب په امید باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول ګناهونه هغه مخکني ستا معاف شول. مسلمان د خوشحالۍ ورځ نه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفنا درې اعلانونه نن کېږي چې اے مسلمانانو ستاسو ټول ګناهونه هغه مخکني معاف شول، ستاسو ټول ګناهونه مخکني معاف شول. ما تقدم من ذنبه، ستاسو ټول ګناهونه مخکني هغه معاف شول. سوګوري د الله رب العالمین د طرف نه اعلانات شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبه باندې هغه اعلانات هغه وشول. او بیا چې کله مسلمانان عیدګاه ته را رواني، خپل عبادت خانې ته را رواني، جومات ته را رواني، نو د خوشحالۍ اثر هغه په مخ باندې ښکاري. او بیا هغه په لاره چې را رواني نو په زړه کې دا وایي او په ژبه پړقوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا چې یو باسي او را رواني نو خوشحالي به نه وي. څومره د خوشحالۍ ورځ ده نن، د مسلمان د خوشحالۍ ورځ ده. او دې ته ویل کېږي یوم الجائزه، د شکر د ادا کول ورځ. ګوره د روجي فلسفه دا وه، عزتمندو دا خبرې د زړه په غوږونو واورئ. د روجي فلسفه دا وه چې تا روجه ونیوه د دې دپاره لعلکم تتقون، چې ته تقوادار شي، په تا کې تقوا پیدا شي، ته د ګناهونو نه بچ شي، ته د حرامو نه بچ شي، ته د نارواو نه بچ شي، ته د هر قسمه ګناه نه هغه کنټرول شي. دا د روجي فلسفه وه. او د اختر فلسفه څه ده؟ تاسو ته پته شي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله په مسلمانانو باندې اساني غواړي، ګراني پې نه غواړي. الله پې ګراني هغه نه غواړي، اساني پې غواړي. ولتکملوا العدة، دې دپاره چې تاسو د اشمار هغه پوره کوئ. ولتکبروا الله على ما هداکم، دې دپاره چې د الله رب العالمین بڑای بیان کوي. چې تاسو را روان وئ نو تاسو به وي
بزړه کې بوي ولتکبروا الله دا الله لوی بیان کوي الله اکبر وایا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا دی اور روان وي نو الله وی ولتکبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون دې د پاره چې مسلمان شکریا ادا کی دا الله شکریا ادا کړي د روزي فلسفه دا و چې تا کې تقوا پیدا شي د اختر د ورځې فلسفه دا چې تا کې شکر پیدا شي د شکر ماده تا کې پیدا شي او شکر وباسي د دوه وجونه چې یو را باندې الله رب العالمین د رمضان مبارک روزي ولي یو را روغ صحت را کړو بیماری نه پکې ساتلې ما شکر دې چې دا روزي را باندې الله رب العالمین هغه ولي زکه یوم الفطر تا یوم الشکر او یوم الجائزه هم وي دا اختر دی ورځ تا یوم الشکر یوم الفطر یوم الجائزه نن د انعام ورځ ده نن د انعام ورځ د انعامونه به مسلمانانو ته میلاویږي طالب چې امتحان کې پاس شي نو بیا ول استادان انعام ورکړي الله اکبر او هغه په انعام باندې څومره خوشاليږي تمام معشومانو ته خي کور کې خي مشرانو ته خي کاکاګانو ته خي امیجي ته خي باباجي ته خي هر چاته د خپل انعام خي هغه یو انسان انعام ورکړي او الله بنن انعامات ورکړي د خپل شان عالیه مطابق الله خو الله دې کنا داغه د شان مطابق به انعام نن میلاویږي موږ او تاسو ته شکر وباسه الحمدلله وای یو جناب په شکر کې بخل نه دی پکار شکر وستل زمونږ کار دی کاغه په جبه باندې یا شکریا مهرباني چې موږ ورته وایو عرب چې خېګړه وسره په شکر موږ سوایو مهرباني الله دې جزای خیر درکړي الله دې بدل درکړي دا شکریا شو شکر ادا کول په اندام سره هم دي چا در سره خېګړه وکړه پیټې دې سره ویوال ته سبا رواني پر لار باندې دا سره پیټې واسره دې پیټې ویوال دا دې په اندامونو دا سره شکریا ادا کړه دا شکر دې ادا کو نو شکر د الله رب العالمین به ادا کې شکر کې به بخل نه کې ورنه د الله رب العالمین په ورکړه کې بخل هغه نه کیږي د الله د نعمتونو په ورکړه کې بخل هغه نه کیږي قران هغه دا منظر بیان کړي زنه بیانوم قران سوئی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اے مسلمانانو اے زما بندگانو کتا زما شکریا ادا کړه نو دا نعمتونه بدر تنور سیوا کم او که زما د نعمتونو نا قدر مو کړه نو زما عذاب بر بیا انتهایی سخت دی بیا تی ویریږي زما د عذاب نه شکریا دا به ادا کوي او نن د زړه د کومې شکریا ادا کوي و الحمدلله چې په ما باندې الله رب العالمین د رمضان مبارک دا روزي ولي نو شکر ادا کول هغه مسلمان لپاره دي ځکه قران چې کله د ابراهیم علیه السلام تذکرہ کوي سوي شاکرا لانعمه ابراهیم علیه السلام زما د نعمتونو شکر گزارو پیغمبرانو شکریا ادا کړی دا پیغمبرانو شکریا ادا کړی دا دغه قران چې کله د نوح علیه السلام ذکر کوي راواړه نسوي ذریه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا نوح علیہ السلام زما شکر گزار بندو نو اے مسلمانانو ولی شکریا نه ادا کوي دا الله شکریا پکار ده کنه ابراهیم علیہ السلام شکریا کړی دا شاکرا لانعمه نو علیہ السلام تعالی وی انه کان عبدا شکورا دا زما شکر گزار بندو او بلځه کې قران هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی ذکر کوي بل الله فاعبد وكن من الشاکرین اے زما حبیبا
اے زما محبوبا اے زما حبیبا زما عبادتو کا دا اللہ عبادتو کا وکم من الشاکرین او شکر گزار بندہ میں جوڑ شا شکر بادا کو کہ نہ بادا کو شکر بادا کو د زړه نه به شکریا ادا کړي د مسلمان زړه به خوشاله په چې به باندې هم د الله شکر ادا کوي په اندامونو باندې هم د الله شکر ادا کوي نن دا شکر دی کنه چې ته د کور نه رالي منزله دا د الله شکریا ادا کول دي دا د الله رب العالمین شکریا ادا کړه چې زه عبادت کوم د الله رب العالمین شکر هغه به وباسم ځکه قرآن کې بل ځای کې راځي اللہ رب العالمین فرمائی فذکرونی اذکرکم اے مسلمانانو ما یاد ہوئی زبتا سو یاد کم سمرد مزی مقام دے اللہ وی ما یاد کا زبتا یاد ہو تاسو ما یاد ہوئی زبتا یاد کم پتہ مونگا ولگی دا چی مونگا اللہ کل یاد ہو تو اللہ مونگا یاد ہے برے اللہ مونگا ہیر کئی اغنا او بیاسوئی اللہ واشکروا لی ولا تکفرون زما شکریہ ادا کئی نا شکری نیمہ کوئی برے زما شکریہ ادا کئی دا اللہ شکریہ صدا دا اللہ دا شان مناسب شکریہ چی اللہ دا لسترگی در کڑی دی وگونی در کڑی دی جسمی در کڑی دے گاڑی در کڑی دے پٹی در کڑی دے کلے وطنی در کڑی دے دا با دا اللہ خلاف نہیں استعمالے بس دا ټول هر څه چې دي بچی دي قیامتونه درکړي الله رب العالمین دا الله خلاف نه استعمالي دا الله خلاف نه استعمالي تعالی الله مال درکړي دي د زوی وعده دی راغې خلق پکې مجړوا خلق پکې مخه پکوا تعالی الله د خوشحالي مقام درک خلق پکې مزيروا دزي مکوي آتشبازیانی مکوي الله د خوشحالي مقام درکړي دي شکریا وباسه د الله اللہ دا سندی ویلی نہ رسول اللہ ویلی دی چی تاسو خوشحالی کوئی پل خوشحالی پا ڈزو بانی مناو کئی پل خوشحالی اغا پا گڑاگانو بانی مناو کئی پل خوشحالی پا دی مناو کئی نا اللہ دی سندی ویلی خوشحالی پا سا مناو آئی زمان شکریہ ادا کئی شکر دے چی روغ وجود می در کڑے ہو پل بچی لدی ناوی راوستا کدا وجود می نوے در کڑے او ته پکې نن نه وې بابا پکې نه وې بیبي پکې نه وې ارمان بم کو خنه بم کو شکریہ دا الله په هر قانون به شکریہ وباسي دا الله قانون ته بغاړه دو عزت مندو بغیر دا الله دا قانون نه کار نه کوي چې دا الله قانون هم نه منل کنه او دا الله قانون ته مغاړه نه خولي دنیا متونه بر نه میلایي نعمتونه خو اسی الله به سیار را کړی دي خم خصوصی نعمتونه دي هغه بیا الله رب العالمین او خصوصی نعمت څه شی دی د زړه اطمینان دی الله بدل د زړه سکون نصیب اطمینان بدل د زړه درکې دیو جنا امام غزالی رحمه الله څلور جملې لیکلي دي دیو عالم نه نقل کړي دي ډېر بهترین دي زي تاسو ته وایم او بیا ته مختصر درې څلور خبرې کو بیا ان شاء الله مونږ کو خپکیږي بنو امام غزالی رحمه الله اغلی کلی دی چې قال بعض اهل العلم بعض علماء اغویل دی چې من اعطي اربعا چاته سلور سيزونه اغه میلاو شو الله ول سلور سيزونه ورکړل لم يمنع اربعا نو سلور سيزونه به هیڅ کله الله رب العالمین منن کی چاله الله رب العالمین سلور سيزونه ورکړل نو سلور سيزونه به الله رب العالمین منن کړي هغه کم دي یو داده من اعطي شکرا چاله چې الله رب العالمین د شکر مقام ورکو د شکر فرصت ورکو نو لم يمنع المزيد د شکر توفیق چې الله چاله ورکو الله رب العالمین به اشی نور سیوا کی مزید لم يمنع المزيد الله به زیاتی مننه کی چې تاسو یو غاړو شکر دې خدای پاک را الله کړی دی شکر دې خدای را هر سره کړی دی خدای وای زما د نعمت شکریا دې ادا کړه دویم بدر کړ لس روپۍ د سره وی شکر دې ادا کو شکر دې خدایا دا لس روپۍ تا را کړی دی
کدا را سره نه زما جیب به خالي و او که مونږ ګیلې او شکوې شروع کړې خدای پاکه نور څوک دې په جیب کې روپۍ نشته 10 روپۍ دي 20 روپۍ دي داسې دي دیو جنا من اعطي شکرا لم يمنع المزيد چاله چې الله رب العالمین د شکر توفیق ورکو هغه نه زیاتی نعمتونه الله رب العالمین نه من کوي زیاتی نعمتونه بول ورکی دویمه جمله سره هغه دا من اعطي التوبه لم يمنع القبول چاله الله رب العالمین د توبې توفیق ورکو توبې توفیق وته میلاو شو نو الله رب العالمین به قبول کړي بس توبه وو باسو نن کنه وو باسو او باسو به توبې توفیق چې تاسو میلاو شو الله بخانه کوي الله بخانه هغه کوي دریم من اوطي الاستخاره لم يمنع الخير چا چې طلب د استخاره وکړو دا الله سره مشوره وکړه استخاره وکړه الله به د خیر نه محروم کوي موږ استخاره څه ته وایو چې مال استخاره او کمال استخاره دا نه دا استخاره بزاف استخاره کې بخوبم نه خیر دې کنه زړه دې کم طرف ته مطمئنو هغه وایا وی الله زما دا کار کوما پدې کې که زما خیر خدایا زما ذهن کولاو کې زما زړه کولاو کې الله به هغه طرف ته ذهن کولاو کې دا بیا موضوع دی ان شاء الله په دې بیا بحث وکړو سلورم ومن اعطي المشوره لم يمنع الثواب چاله چې الله رب العالمین د مشورې توفیق ورکو الله رب العالمین به د ثواب نه محروم کوي د ثواب نه د حق د رسیدو نه به نه محروم کوي مشوره کوي مشوره کې خیرونه او برکتونه دي مشوره کې سړي خیرونه او برکتونه دي دا الله شکر به ادا کوو کنه دا مې تصدیق شکر د پاره وي چې من اعطي شکرا لم يمنع المزيد چا چې شکر وستو خدای به نور نعمتونه هغه سیواتي نو شکریا وباسي پزړه کې شکر وباسي الحمدلله الحمدلله الله رب العالمین را باندې د رمضان مبارک روزي ولي اختر را باندې راوستو د خوشحالي موقع را کړه شکر دې خدایا ستا شکر دې لاک لاک شکر دې عزتمندو دا یو خبر خلاص شو دویمه خبرې ته خیال کوئ ډیر مختصر وخت تاسو ته وایم نن د عام معافی اعلان الله رب العالمین کوي د عام معافی اعلان کوي الله وی زماده طرف نه ټول خلق ذبح ټول خلق ذبح ټول خلق ذبح او ګناهونه دلا چې کله د مانځنه واپس کیږي وبدلت سیئاتکم حسنات الله وی ګناهونه دلا په نیکو باندې بدلوما ګناهونه دلا په نیکو باندې بدلو دا کم کسان دي چې په خپل مابین کې اختلاف نه ورانی ویجاړي نه تر دا وراره نه خپده وراره د تر نه خپده بابا د بیبي نه خپده بیبي د بابا نه خپده داسې کور کې زوی د پلار نه پلار د زوی نه ماما د خورې نه خورې د ماما نه ای مسلمانانو خور د رور نه خپده رور د خور نه خپده دا به کوم ځای کې داروغي ته ورازي نن د الله سره عهد وکړو چې نن می د چا سره ورانه ده مړه په سبب یو سره ورانه په چرته ترخه خبره به راته کړي څه به راته ویلي کنزل به راته کړي دومره ګرانه خبره نه ده څه به راته ویلي یو پوله کې به رانه یو لیش زی اغستې څه به کړي ما دز به را باندې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمزه رضی الله تعالی عنہ قاتل معاف کړي نه دي اولنې اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ویزه اولنې هغه سړی ما چې د خپل خاندان وینه هغه معاف کوما اولنې سړی هغه ما چې زما مالی سود چا کم ورکړی دی پیغمبر علیه السلام په خاندان کې هغه به ټول واپس نه راخلي ټول به واپس نه راخلي دیو جنا چې د چا د یو بل سره اختلاف دی ورانی دي ویجاړي دي ختم کوي دا اختلافات درې ورځې زندګی دا په ځان مولنده تنګ کړی دا د سره خبرې مکوا دا د سره خبرې مکوا پلان کې سره خبرې نه کې دی ګوره د مات په شان ټک ور کوي هغه سره به خدای کوي اصل با خدای خپل کار کوي پیغمبري سلام په هر چا باندې کوا پرون تندې باندې میلاویګا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داو چې چا سره به میلاوي دو ورون تندې باندې به میلاوي دو چې چا ته متوجي کیدو یو دم ټول متوجي کیدو
زمونږ د چا سره سره وي په خیر چې وسره کوو چې وته ګورو وته کنه ګورو او د اختر په ورځ چې چا سره په خیر کوو دي نه لګي مسلې چې سره مونږ نه ورځي شو وانته دي شکرای شو نه ولی په کولاو سینه سره په خیر کوه الله بنده 2 ورځې ژوندۍ دی باقی پاتې ده د خور سره دی ورانه ده د ترور سره دی ورانه ده عبوسن قمطریر دی د ځانه جوړ کړی دی بالکل داسې اوسېږي لکه ته چې په دې معاشره کې د سره یې نه ته د معاشرې فرد نه مسلمان کور کې د نه ټول تنګ دي کور کې د نه پراته دي دا ټول خلک د خپل طرف نه معاف کوي څوک د نه خپي ورشي پسې خوشاله کوي کوم کنه ان شاء الله دا اختلافات ختم کوي الله رب العالمین د عام معافی اعلان کوي او چې چا د یو بل سره ورانه الله یې نه بخي پرشتو ته صبر وکړي د معافی مکوي معافی زمونږ خوخه ده کنه ده خوخه مړ سر مسنده جواب راکړي معافی زمونږ خوخه ده کنه ده خوخه ده کنه نو چې معافی خوخه ده د الله رب العالمین د طرفنا نن بلا شي د عام معافی اعلان کیږي او د چا سره وراني روغي بو سره وکړي ټیک ده کنه ان شاء الله اختلافات ختم کړي سمره په سبب زموږ اختلافي د پوله کې بیرانه لوی زیوا علی سبې کې اسم دې کړی خدای به سره کوي دا غي د حساب کتاب زې خورا روان دي نو اختلافات هغه ختم کړي دویم معاشره کې زمونږه به وګورو غیر چاپیرا څومره یتیمانان دي کونډې دي رنډې دي هغه خیال وساتو اغیلا اختر کپڑے مونږه غسته مونږه خیال نه کړي مونږه د خپل بچو په خرچو باندې اختو د خپل بچو په کپړو باندې اختو د خپل بیبيانو په کپړو باندې اختو که زمون خواته زمون گاون کې یو یتیمی داغه په سر باندې لاس راکاګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین کور هغه دی چې باغی کې یتیمی او داغه خ کفالت شي ناکار کور هغه دی چې باغی کې یتیمی او داغه سره بد سلوک شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د یتیم کفالت کو زو هغه په قیامت کې په آخرت کې داسې گاونډیان ما ته ګورئ با زو هغه په آخرت کې داسې گاونډیان زو هغه په قیامت کې داسې گاونډیانو چې د یتیم په سر باندې لاس راخو دو داغه د لاس د ویختو د لاندې چې څومره ویخترال د لاس د لاندې دومره به ته خدای پاک هغه ثواب ورکړي الله رب العالمین به ورته دومره څه ورکړي ثواب به ورته ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي روایت کې راځي د اختر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدګاه ته روان دي منزل را روان دي ماشومان لوي کوي نوې جامې اغوستې دي کپڑے اغوستې دي کلی مزیدارې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روان دي یو ماشوم سیټ ته ولاړ دی نور ماشومان لوي کوي هغه ماشوم هغه لوي نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه د خپل مبارک وجود د نبوت د خپل لاس د خپل مبارک لاسونه هغه ویوړل په ماشوم کې خودل وی ماشوم ته ولې لوي نه کوي ته ولې ستاسو جامې دي ولې جامې دي ولې نه دي اغوستي هغه ورته دا الله حبیبا زما مور او پلار نن د دنیا نه رخصت شوي دي زما هیڅ څوک نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک لاس باندې هغه یتیم ماشوم هغه اوچت کو کور دیراول عائشی ته आवाज وکړو اے عائشہ بھائی راشا اے زما بیبی راشا اے عائشی قال الله رب العالمین د ثواب مقنن دومره درکړی دا چې دې د ثواب مقبتات چرته میلاو نشي د حسن او د حسین جامع واغوندوا د لسر برابر کا د ټولي جامع کولی غسل ویلم بوا او بیا مال راکا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د شانتی د نبوت په خپل وجود باندې هغه ولاړ دی ماشوم خپل سنبال شو عائشہ رضی الله تعالی عنها ولورکو هغه ماشوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وګ باندې راغستره ماشومان بهر لبي کوي ماشومانو افسوس او ارمانو کو وی ارمان چې نن زموږ بیبي او دادا نه نن زموږ بیبي او دادا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په دې خپل وګ باندې هغه وړي دې ماشوم ته څومره لوی مقام هغه حاصل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشوم پرې هو نو ماشومان سره لبي شروع کړی عزتمند د یتیمانو حال هغه دور کې د یتیمانو دا حالو کسی ډیر وګړي عمر رضی الله تعالی عنہ یتیمانو لا
بوډۍ میا د وسره مورې د وسره هغې له سامان ویوړ اسلم غلام دی ورسره په دې اوږه باندې ویوړو او هغه ماشومان چې په ژړا لیدلي وو عمر رضی الله تعالی عنہ ول خوراک ورکو او بیا ترې راسېټ شو اسلم ورته وایي راځئ که نه اوس وایي نه که په ورځ د قیامت الله رب العالمین زمانه تپوس وکړي چې ستا حکومت او ستا 12.5 لاکھ مربع میل باندې ستا حکومت عمره دا یتیمانان ولې په ژړاو دې یتیمانانو کره ولې خوراک هغه نه و وی زمانه به خدای پاک هغه تپوس کوي وی ورېږه چې دا ماشومانان په خندا باندې وینم البته واپس ځم ماشومانان چې وخندل یتیمانان بیا ترې واپس راغی د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیمانانو سره دا سلوک یو جنا د یتیم به ډېر غټ خیال ساتي وای یتیم به غټ خیال ساتي خو یتیم چې کله نابالغ یتیم چې بالغ شي به هم ټول یتیمانان دي دیو جنا د یتیمانانو به خیال ساتي یو خبره به دا یاد وساتئ کوم ځای کې کونډې رنډې یتیمانان هغوی سره خپل سلوک وکړئ پیسې وله ورکوئ جامې وله واخلئ څه وله وکړئ چې هغوی په څه باندې خوشحالېږي حق ورسره وکړئ عزتمندو درېیمه خبره دا یاد ساتئ زموږ په علاقو کېدای شي نه او کېدای شي ځان به یې وباسو اکثر خلک هغه غمرازۍ لځي د اختر په ورځ د چا کره مړي شوي وایي دا اولنی اختر دی او غم راځي لځي هغوی ته دوباره هغه غم راتازه کړي دا په څلورو مذهبونو کې دا ناروا او حرام کار دی ناجایز کار دی غم راځي 3 ورځې ده غم راځي 3 ورځې ده سیوا د هغې ښځې نه چې د هغې خاوند هغه مړ شوی او کونډه پاتې شوي هغه په خپل خاوند پسې 4 میاشتې او لس شپې هغه څوک منا وهي هغه به ښایست نه کوي زیب و زینت به نه کوي هغه به ډول سینګار نه کوي هغې دپاره اجازت شته خو نور د 3 ورځو نه اخوا د غم اجازت نشته دې وجې نه علماو لیکلي دي چې څوک په جنازه کې شریک شو څوک دعا کې یو پیر شریک شو هغه له دوباره تلل هم نه دي پکار و یو خو کلیوالي سړی لاړ شي هغه سره کینه جدا خبره ده چې بار بار راځي او دعاګانې کوي یا اختر په ورځ راځه نن کټونه خواره کړو هغه خلک وایي څه وکړو دیو راځي تاسو ونه مه ورځئ د اختر په ورځ خو هغوی ته غم راتازه کول دي ولې غم راتازه کوئ دا خو د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده په بله ورځ باندې لاړ شه که نه د اختر په ورځ خوشحالۍ ورځ دي هغوی ته غم تازه کوي بیا خاص کر زنانه هغه هم بیا غم راتازه کوي دیو وجینا کم چې په مونږ کې کوم رواجات دي رسومات دي دا ختمول غواړي اختر په ورځ باندې نارینه زنانه هغه مخبري ته ګډ ورخوشي او ښکلې ښایسته جامې الکانو هم اغوستي جنکو هم اغوستي زنانو هم ډول سینګار کړی الکانو هم ډول سینګار کړی مخبرې ته تلل هر وخت جایز دي لاړ شه چې تا ته آخرت یاد شي ورته په رب یقین وکړه د اختر په ورځ چې څوک ځي وایي دا وله اختر خپله ځو لکه موږ له اختر پورې څوک ځي بابا چې دلته په کور کې ناست و هغه به ټوخېده تا وله ټوخو شربت نه دی راوړی بابا چې دلته کې ټوخېده تا وله سور چای نه پخاو بابا ته چې دلته تکلیف و تا وله په خپل زور نه دی کړی ته ولې د اختر مبارکۍ د څنګه قبر نه ځي دلته وله راشه دنیا کې خوشحاله وساته آخرت کې همیشه دپاره به ستانه خوشحاله لاړ شي دا درته چا ویلي نارینه او زنانه هغه مقبرو ته ځئ ګډ وډ ورخوشي دا خو په 4 مذهبه کې ناروا دي عام مړي له تللی شي هر وخت تللی شي اختر ورځي خو چې د شریعت د اصولو مطابق زنانه نه نارینه دي ورشي زنانو دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ابتدا د اسلام کې قبرونو له تلل ناروا ګڼلي نه به ځي زنانه یې منع کړي وي نه به ځي ولې د چې لاړ شي په قبر باندې ورڅنډي او جزعې پزړې کوي او چغې وباسي واویلا کوي نوحي کوي پیغمبر علیه السلام یې نه به ځئ بیا وروسته اعلان وکړو وی الا فزوروها د جاهلیت هغه رسمونه ختم شي وی خیر دی که لاړه شي پرده کې لاړه شي د شریعت مطابق لاړه شي تللی شي لیکن دا ګډوډ چې موږ ځو دا د سره د شریعت د اصولو نه خلاف دې خبرو به انشاءالله هغه خیال ساتي بغض حسد ختمول پکار دي چې بغض حسد زموږ د مزرعه هغه ختم شي یو بل سره رورولي پیدا شي اخوت پیدا شي بھائی-چاره پیدا شي یو بل سره همدردي پیدا شي رمضان مبارک میاشت موږ سره وړي
تقوا یې راوړې وه پرېښودی راته د تقوا ځان کې راولې شکر یې راوړی شکر یې راته پرېښودو صبر یې راوړی صبر یې راته پرېښودو عبادتونه یې راوړي عبادت یې راته پرېښودو نن چې موږ او تاسو دا ګډه یو که نه نن د اختر ورځ ده یو بل سره میلاو شي په بل اختر کې به انشاءالله میلاوېږو دا به آینده جومات کې ما وینئ آینده به مې د قرآن په تلاوت باندې وینئ نه عزتمندو څنګه چې قرآن په روژه کې قرآن و دغه شان په بوزه کې قرآن دی عزتمندو د دې خبرو به هغه خیال ساتو بغض حسد هغه د منځ نه ختم کړي بغض حسد هغه د منځ نه هغه ختم کړي حسد دومره خطرناکه ګناه ده نیکۍ ګورې خوري ښه حدیث مبارک کې راځي حسد دومره ناروا ګناه ده لکه وچ لرګي چې اور ته وړاندې کړي او اور یې وسېږي دقه شانتې دا حسد هغه نیکیانې د سړي سېږي نیکیانې ختموي نیکیانې بلکل څه کوي هغه ختموي هغه دوه باباګانو هغه یو وي هلکه ته څنګه حسد کوې وي زه یم چې یاره خدای پاک دې خلکو له سنۍ ورکړی ټولې ماله راکړی بل بابا ته ته پاک جنتي وي ولې ته د دې نه هم ډېر څه وایې یا او که نه وي وي زه یم چې خدای پاک دوی له هم نه ورکړی زه هم خدای پاک داسې غر کړی مونږ دومره حسد مونږ دومره حسدي خوشطبعي په طور به درته ووایم واقعیت کتابونو لیکلي ده او داسې لږو لږو دغه یې لیکلې ده یا حقیقتا نه یا عبرتا ده هغه یو کسو الله وله اختیار ورکو وي د خپل ګاونډي دپاره دوه دعاګانې وغواړه او د ځان دپاره یوه چې خیال کړی دی لکه دوه ګاډي به اوس خپل ګاونډي دپاره غواړم نه خو ډېره ګرانه ده راته لکه دوه بنګلې به د هغه دپاره غواړم ځان دپاره به یوه غواړم دا خو ډېره ګرانه ده د خپل ګاونډي دپاره به دوه څه شی غواړم یاره هغه سره به دوی زما سره به یې وي نه شوی کولی یار اخره کې سوچ کړی دی وی خدای پاکه دی په دې دواړو لون کې او ما په دې یوه باندې لون کې وي بس دغه دعا یې په خولې لراله وی ما په دې دواړو لون کې دی وی ما په دې یوه لون کې دی په دې دواړو لون کې بس زمونږ د یو بل سره دا بغض او حسد نه بغض او حسد به د چا سره په زړه کې نه ساتي زړونه یو بل ته خالي کوي عبادت ته زړه خالي کوي مینې محبت ته رورولۍ ته بایچارې ته دې شیزونو ته هغه زړونه هغه خالي کوي بغض د بغض دپاره به ځای مه پرېږدئ د حسد دپاره به ځای مه پرېږدئ د کینې دپاره به ځای مه پرېږدئ د ګناه دپاره به ځای مه پرېږدئ الله رب العالمین دې په دې شتو خبرو باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي واخر دعوانا الحمدلله یا الہ العالمین زمونږ د عبادتونه روژې الہ العالمین خپل دربار الهي قبول او منظور کړه الہ العالمین زمونږ ګناهونه معاف کړه الہ العالمین زمونږ په حال باندې رحم وکړه الہ العالمین موږ څومره روژې نیولې دي عبادتونه هم کړي دي اعتکافونه هم کړي دي نفلونه هم کړي دي الہ العالمین ټول په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړه الہ العالمین ستا د شان عالیه مطابق به موږ عبادتونه نه کړي الہ العالمین یا الہ العالمین هغه نقل عبادت په اصل باندې بدل کا الہ العالمین هغه پیښې په اصل باندې بدل کا الہ العالمین زموږ څومره ګناهونه شوي الله یا الله تا ته معافي غواړو ستانه الہ العالمین تا ته توبه وباسو الہ العالمین ستانه معافي غواړو الہ العالمین زموږ ګناهونه معاف کا الہ العالمین زموږ ګناهونه معاف کا زموږ په حال باندې رحم وکړه الہ العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړه د دواړو ځانو خیرونه برکتونه راته نصیب کړه الہ العالمین کوم دې مسلمانان په پریشانو تکلیفونو کې د الہ العالمین ختم کړه الہ العالمین زموږ د جومات عزت او په اعمالو باندې آباد کړه زموږ د دې محلې بچی نیک او صالح او دینداره کړه الہ العالمین زموږ د مدرسې له نور ترقي ورکړه الہ العالمین د دې د آبادۍ بندوبست وکړه الہ العالمین د دې د اخراجاتو بندوبست وکړه الہ العالمین زموږ د محله کې څوک بیمارانی شفای کامله عاجله مستمره دائمه ورته ورنصیب کړه الہ العالمین شفای کامله عاجله مستمره دائمه ورته ورنصیب کړه کورونو کې څومره بیمارانی زنانه نارینه واړه ماشومان ټول خدای پاکه د خپل نیک عمل دپاره الہ العالمین جوړ کړه الہ العالمین خپل رحم او فضل په موږ باندې وکړه الہ العالمین خپل رحم او فضل په موږ باندې وکړه یا الہ العالمین دغه کفري ممالک چې الہ العالمین په خپل آپس کې وجنګولی کا الہ العالمین په آپس کې وجنګولی کا الہ العالمین امریکې او دا ټرمپ او الہ العالمین اسرائیل او نیتنیاهو الہ العالمین تباه او برباد کا الہ العالمین تباه او برباد کا الہ العالمین ټول مسلمانان په اور کې پراته دي
ټول ملکونه دې په اور کې پراته دي الہ العالمین د سپو په شان کله په یو حمله وبل باندې حمله الہ العالمین ته تباہ او برباد کا الہ العالمین د دې روزي د خاطره الہ العالمین د دې اختر د خاطره الہ العالمین تباہ او برباد کا الہ العالمین اسلامی ممالک له ترقی ورکا الہ العالمین خصوصا پاکستان له ترقی ورکا د دې سرحدات حفاظت فرمایا الہ العالمین د دې عسکری فوج حفاظت فرمایا د دې مسلمانانو حفاظت فرمایا الہ العالمین د دې نوجوانانو حفاظت فرمایا الہ العالمین د ټول مسلمانانو حفاظت فرمایا د مراکز او مساجد او خانقاهانو حفاظت فرمایا الہ العالمین موږ د دعاګانو په چلن کړو صاحبې چې کوي د خیر دعاګانې وکړي په هغه کې زموږ حصہ وکړه د کوم شرور نه چې امان وکړي الہ العالمین هغه موږ وساته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه